او په 65 جنگ کې زه د 15 سال عمر وم کله چې زمونږ نفري کشمیر ته لاړه په 65 کې په 47 کې خو پرېږده په 47 کې زمونږ مشران وجنګېدو بیا په 65 کې چې کوم دی موږ د سټیټ سابقه ملازمان چې کوم یو د سټیټ ملازمانو په ملازمت پیشه کتلی وو لکه ته پکې برتې شوی وې هو نو په 65 کې زما 3 وروڼه نور او یو زه زمونږ نفري رسېدلې وه په کشمیر باندې ډزېده دا پسې زمونږ دویمه دغه نفري روانه وه خو الله رب العزت رحم وکړو چې دلته کله رالمه زه په بلدګي کې وم زما 3 وروڼه پکې نور برتي وو او څلورم زه وم نو مشر ورور په ما باندې ګزار وکړو چې دا ښځې به چاته پرېږدي په 65 کې نو ما ورته ووایي جره زه به تاسې له ښځې ځادم او چې ټوکرې ټوکرې مې کوي نو زه جنګ نه پاتې کېږم ځم به خامخا په هغې کې الله فیصله وکړه چې یاره مطلب دی چې پاکستان ته فتحه وشوه او شاستري مردار شو او پاکستان ته فتحه وشوه نو زمونږ دویمه دسته منطوي شوه پاتې شوه د هغې نه وروسته بیا زه پاکستان ته ویم چې پاکستان نه تا کوم یو جنګ بغیر د سټیټ د پراپرټۍ نه ملازمانو نه کړی دی په 47 کې چې پیدر زبا کړی دی په 65 کې بیا جنګېدلي وو په 71 کې بیا جنګېدلي وو بیا په 4م جنګ د افغانستان په بارډر باندې چې ته ورته اوس شهیدانو ګنډه وې په دې باندې څوک شهیدان شوي دي تپوس نه کوي او ګاډي ته خېږي په هغه وخت کې نوکر وم اوس راته نوکر نه وی د 1971 جنگ کې څه چل شوی د تاسو تللی وئ 1971 جنګ کې زمونږ نفري لاړه او د بدلۍ خبره وه که نه دبه به دبه به بسې تلو او په 1971 کې چې کوم دی نو پاکستان بنګال وبېله او ابۍ مړه شوه تبه وشلې ده زمونږ نفري چې کومه رسېدلې وه په 71 کې 1971 کې نو هلته زمونږ نفري جنګ بندي نه کوله چې موږ جنګ به نه یې راغلي نو د پاکستان پوځیانو ورته ووایي چې ابۍ مړه شوه تبه وشلې ده بنګال لاړ اوس ډېروالا ځکه اوس خبره ختمه شوه خبره ختمه شوه بنګال لاړ د پاکستان د واکمنو د لاسه بنګال لاړ لکه نن سبا چې دا کوم پروګرام شروع کړی دی دغسې به دا ملک هم تېزي نو په هغې کې چې کوم دی په 71 کې بیا زمونږ نفري جنګ بندي نه کوله خو هغې سره دوکه وکړه چې تاسې جنګ بندي نه کوئ او د پاکستان فوج ورته ووایي چې یاره موږ هم ډز بندي نه کوو خو تاسې له فلاني ځای کې روډۍ بندوبست شوی دی او هغه روډۍ ته به ځو بیا به د هغې نه وروسته حمله کوو شپه وه 4 ورځې 5 ورځې کشمیر په غرونو کې زما نفري ګرځوله وږې تګې او په ټرکونو کې نن چې اسلام آباد ته ځو په موټر کې ځم درې 4 ورځې چې هغه په کشمیر په غرونو کې زنګول او ګرځولې غریبانانو وجودونه تباه شوي وو زما یو ورورو په 71 کې چې لاړ نو هغه وایي چې 3 ګنټې موږ له د پاکستان مولت راکړو چې 3 ګنټې زموږ د وجودونه به حرام شي ځکه چې په ټرکونو کې ګرځول په محلونو باندې نو د هغې نه به وروسته موږ مقابله وکړو دغه دی چې وایي چې موږ شپه ختمه شوه رڼا لګېده په اسلام آباد کې نو هغه وخت کې نوکر وم بیا د افغانستان په بارډر باندې چې دا پاکستان ورته شهیدانو ګنډه وایي دا چا اخیستی دی دا تا اخیستی دی که دا وله ما واخیسته او خانکۍ مې ورته تیار کړو تیار ولي راغله د پاکستان په وجه چوڼۍ بې جوړه کړه هغه وخت کې نوکر وم اوس نه یم نوکر زما ټوله زندګي د سرکار پاکستان دپاره تباه شوې ده اوس دا پاکستان واکمن زمونږ په دې علاقه کې اور بلی یو نوابي یو غونډګر د خپلو شرابو نشو دپاره راولي او په موږ یې بیا مسلط کوي په دې ځکه مې ځان وژلی دی اوس مې ځان وژنم د دې نه اخوا زه د چا څه نه منم